حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پیدا شو د مازیګر او د ماخام ترمنځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خوشاله. بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها یو ټوکړه په حسین باندې چولې و. سردار کونین لاړو د حسین ابن علی نے کپڑا لری کړل تندې مبارکی ورته خل کړلو بیداغی نباد د حسین ابن علی په شونډو باندې خپل جبه مبارک ولګولا. حسین ابن علی شونډې مبارک ولګړلې او سردار کونین خپل جبه مبارک خل کې وردن نکړلا او حسین ابن علی په ډک ډک باندې اورودلا. بی بی فاطمه فرمایي وی چې کله سردار کونین زما بابا جان دخلینا د حسین ابن علی جبل ریکړلا. حسین ابن علی ولید الماء سترګې مبارکی کولو کړلې تابو ول دا د شپږو میاشتو ماشوم دی. سردار کونین پسې زورونه شروع کړلا. د یو ورځې ماشوم سردار کونین پسې زور کوي داسې لاس مبارکونه اوچت کړل ورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس ورلاندې کو. اول ورځ ماشوم مور نشي راغستره په ډېر احتیاط باندې حسین ابن علی راواغستو او کله کې جوخ سینې مبارک سره ونیولو او فون ورته وای اے حسین ابن علی معنا ستا حسین نامدا اے خلیا اے پخکلو کې خلیا. الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نوم کې خودلو. وای بی بی فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها ورته وزلې وای بابا جانا تا زما بچی باندې حسین نوم کې خودو تا ورته بل نوم ولې وزن کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی فاطمه په دغه وخت کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی. ما ته فرمایل اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام وی. بعد سلام اللہ فرمائی نوسیت دی زما د خوان نوم کی دا حسین. حسین نوم ورته کیدا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا الله د خوان دا نوم راوړی. الله ته دا نوم خو خدای نزدک ورته خسته نوم کی خودو. هغه کولې شوی انسان چې په صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ورته ورکړو ټول وې د نامه برا مکمل د وختو پورې حسین ابن علی ټول په شکل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے پلار ته الله سمره لوی مقام ورکړي. یو کوم بل را یادېږي احد میدان کې علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ आवाज اوریدو چې سردار کونین لارو شهید شو. سیب یو رف ور باندې ولګېدو تور ور سره په یو کافرو ډله باندې حمله وکړه. دیار لس کافرانی یو خوا بل خوا وګرځول. علی شیر خدا پکې ځان ته لار وکړه چې کله غونډې ته ورسېدو ګرد غبار دی زخمی صحابه پراته دي هر یو صحابي ته علی سره کته کوي. علی رضی الله تعالی عنہ جانان نګوري بیا بل ته منډکی بیا جانان نګوري شهداو ته لاړو شهداو کې هر یو شهید ګوري. علی شیر خدا جانان نګوري. आवाज ورته وشو اے علی چا پسې ګرځي. علی رضی الله عنه اسمان ته خلب برکړه. یا الله زما دې ستا په ذات قسم وي چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دې ځان ته وبللو د ځمکې خلقونه ناراضه شوي جناب رسول الله دې بر وغختلا. اسمان ته لیدل ناګهان حنظله حضرت جناب ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی. لاس مبارک تلان دی زانگی ورتوئی اے علی شیر خدا جناب رسول اللہ آغی خیمی تمنگا وڑے دے زچلان شو. علی شیر خدا روان شو. سرداری کونین چولی دلیولو یا قافلہ دا کافران ورالا فخیمہ باندران نوزی ورتوئی اے علی دا دی ڈلی مقابلو کا یویش کسان دا علی مخی ترالل او علی شیر خدا یویش کسان ختم کرلا. درم ڈل رالا او یا کافران پاسونو سوار دی
وای دا بسوکتی تو فرق کی علی شیر خدا وای زورت تیاری ما یا رسول الله اجازه وکان پمند باندې علی شیر خدا په اویاو کسانو لاړو الله دا ډل تس نسکړلا درې مډل د کافرانو رااله علی شیر خدا ته وای دا بسوک تس نسکی و یا رسول الله دعا کا علی شیر خدا پلاس کی کاری واغستل اسمان ته برکړل و یا الہ العالمین یا الله د دې قانونا د کافرانو د سترګو دړنګې دو غش وګرځوا علی شیر خدا چراغ سرداری کونینو فرمایل علی شیر خدا و فرمایل سرداری کونین تا ورتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دسترگی مبارک ڈکی دی خلا مبارک د وینو ڈکا بدن بانی زغری کڑائی ننوتی سرداری کونین تکلیف کی دے حضور علیہ السلام تلاس چاپی رکو ورتوئی اے علی زدستانیم تزمونگ نہیں دا دو خبری چوکڑی جبرائیل علیہ السلام راگے دا دو کسانو میں اس کی درہم جبرائیل علیہ السلام راگے او علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑان استرگی باندے لاس کی خودو محبوبہ والے جاڑے سرداری کونین ہوئی تزمانی علی زدستانیم علی جبرائیل علیہ السلام آواز کئی یا رسول اللہ زد استاسو دوارو نایما کہ علی دستان دے یا رسول اللہ زم دا علی نایم علی زمان دے اگا علی کہ زویت اللہ رب العزت نمکی خودو نبی علیہ السلام بی بی فاطمی تاوئی اے بچوڑی دی بچی تا بگوریڑن بے دا اللہ دا وحدانیت خبر کے دی چی خبر کئی نو دی بورتا لنبے بچی تا دا اللہ دا ربوبیت خبر کئی الحمدللہ پا دی سنت باندی برابر زمان مرشد او زمان شیخ دا پھر سباق بابا جی سے مبارک فرزند انجمن قاری بشیر احمد حفظہ اللہ حقا مبارک ولی کامل لے مخفل بچے ورطا بوتلو دا دیر معشومو زمان بچی تا وئی بچی دا کلمہ وایا ربنا اللہ طولو اے ربنا اللہ ما دی ٹکی پسی تلاش کولو چی دا ٹکی ایسا پیدا کم زمان مرشد زمان ولی ابن ولی اگر دا خلاف خبر دا سنت نکی ما لارو اکتل پدے کی میں دا عبداللہ ابن زبیر سیرت روالا ولو عبداللہ ابن زبیر چی کلڑن بے خبر کئی محبوب میں ورتسوئی اے عبداللہ ابن زبیرہ او اے ربنا اللہ طولو اے ربنا اللہ نو بچی تا بڑن بے دا خبر کے چی بچیا بابا لکنزل مکوا عدیتا مکوا ورطوے بچیا سوئے ربنا اللہ رب میں اللہ دے قسم پا خودے چی کم بچی دا کلمات اولوستل پڑھن بھی کلمات دخلی سرائی پا دا زبان چلاولے اللہ تے دیر لوی خلق جوڑ کری امام غزالی رحمت اللہ علیہ خپل استاذ تکے ناسو حضرت ستا دیر لوی مقام دے تا صاحب کشفی تانا پا جون کے داسیو خطا شوی دا اغی مبارک ورطا او فرمائل بچیا مانا بڑی ری خطا گانی شوی مالا خودم را پتا ندا لگی دلے خودو دیرو خطا گانو دو بچ کی دو علاج در توخیم ما او فرمائل ولینا بابا جی استاذ جی محترم شیخ راتو خایا راتو فرمائل چکل دی بچے اوشو بچی تا خیسته نم کیدا او بے بچی تا رنبی خبرو کی سویا ربنا اللہ سشے ورطا ویا بچی تا بدا کلمات ہوئی انشاءاللہ چی پا خبرو رازی دا بورتا ہوئی چی بچی ویا ربنا اللہ رب زمان اللہ دے ماول زمان شیخ او مرشد اگر خلاف سنت خبر نکی اس چرا ورغل عمرتا ما سر زما ډیر محبوب دوستانو چې ورغلم وی جلسه وشو عمل چې آو جی حضرت او فرمایل منبر باندې ناستم و الحمدلله و ډیر ملاقاتونه الته وشو د خدای لاک لاک شکرونه دي او ما ستا مدرسې ته او ستا مقتدیان او ملګرو ته ډیر دعاګانې غوښتي الله دې قبول او منظور کړي ما تاسو ته ویلو مال حضرت لارو چا بوتلو یکدم دا اولیاء ته خو الله هر طرف نه دروازې کولاوي نن وخت یې به زمون بشان د خوشاټاری وای ما چا چاره ویلو یو ځکه چاول صدا سے زما بشان د مات ګډ مولیانو چې هغه خو برلې دي مالیا دي خلکو ته برلې او دوی ته تمیز نه خبر دي
هغه یو طالب استاد ورته سبق ویلو ورته ویل یاره جی سبق ته خو نه درځم هفته وشو طالب رانغی استاد ورته وی بچی ولې نه راځي سبق ته وای نه درځم وای سله نه راځي وای داسې چل دی چې ما سره زما یو امزول کلاس پیلو پاتې شو هغه ما ته ویل چې پرې دا دې سلانجه جوړ کړه ایله په دا زړی سپاری جمعه ته وړې راوړې لوی نه لوی مولا شي خو ډیپټي به نه ملاویږي اسپتال کې به ډاکټر نه مقرریږي انجینر به نه وي څه شی به داسې ساده شی به د بل لاس ته به ناستې نا امیده شوم حضرت جی بس سبق ته نه درځم دا څنګه معامله استاد ورته ویلې ښه بچیه جب ته لاس کو دا ساده کاڼې ورته راویستل دا به یوسي او د ګازرو والا دکان ته به ورشي چې ماله په دې باندې ماله 2 سره ګازرې راکړه چې کله تعالی هغه 2 سره ګازرې راکړي نو تعالی به مطالبه وکړي چې پیسې راکړه ته به ولا دا کاڼې ورکړي تمیز نن سبا دنیا کې نشته موږ ته خلق وي دا برلین او زه تا نه تپوس کوم ته په چا داغ ولې لګې خپل عیبونه دي وګوره پتا کې څومره عیبونه دي د خدای بنده هغه څوک چې د بل عیب ته نظر کوي خدای مکړه د خپل عیبونه خبر ما باندې ولې زه هر څه یم زما معامله د الله سره ده کته ما ته ډېر کلک موحد او مسلمان وې او د خدای په نيز نه والله کستا په خلشم او کته ما ته مشرک وې او که هر سره ته وې او د الله په نيز مؤمن ما ان شاء الله ته ما مشرک کولای نشي صرف خپل ګناه به زیاته او عمل به کمیږي مسایبه طالب ناس ته وې نظم حواله بچی دا کانه والا او دا ګټ کې او دا بدی دکاندار ته به ورکی هغه ورته گازر ورکړي 2 سیرا طالب ته وې پیسې راکا هغه جب تلاش کول بابا جی دا کانه والا اور تو اے طالب پدی دی سر مات کم کزان لپے سر مات کما مالد 2 سیرو گازر پیسې راکا پدی دی پویګم نا کانه دل رکا ورته وې ما سره پیسې نشتا ورته وې گازر راکا گازر ته نه واپس وګرځولې طالب العلم راغې استاد تو اے استاد محترم عجیب کار درا سره وکړلو ورته وې بچړیا دا کانه والا او دی مخامخ دکان تلار شه ورته وایا پدی باندې به مال سمره سودا راکي کله چې لا هغه دکاندار ورته وی پدی بتاله د 100 روپو سودا درکما او سودا ته به مکه واپس راشه ماته خبر راوړ و ډیر هغه طالب کانه لاس کې نیولې دکاندار ته ورغه وی دا کانه برانا دغه به 100 روپو سودا راکي هغه ول د 100 روپو واړول راواړول و نه راکا واپس راغه ورته وی جی ویا وی 100 روپے سودا راکې وی خبچي اوس پلان کیږي چې زرګر دلته یو سره زرګر لچلاړو زرګر چې کانه واړو راواړو دا غي سترګې تولو کو ورته وی بچیا ما سره فلحال 50000 روپۍ دي 50000 دینار واړو دا کانه راکا کما سره نور مم درکولې طالب تکانه راواغسو په منډه راغې ورته وی حضرت دا څنګه چل دی وی ولی بچیا وی عجیبه خبره ده چې هغه ته میکانه یوړو 2 سره گازرې پیرانه کړې بل ته یوړو 100 روپو سودا راکولا دریم ته چلاړم 50000 دینار راکې او نور سره نور مم درکولې دا څه چل دی ما په دې باندې پوي کا ورته وی بچیا د دنیا خلق 3 قسم دي دا د چاتول نشي کوله استاد تول د دې استاد مرګري صفاتوا چې ته کم کانه ته کم انساني ته هغه انساني بچي از استاد اهمیت او د قدر پتا قبرستان والا ته لګي ته چې په کم قبرستان باندې تیر شي نو هغه باندې الله سلوي خرز عذاب نه راولي او بچیا ستا په قبر جبرائیل علیه السلام پویږي هغه ته چرواني وزري درته خوري او بچیا ستا په قدر الله پویږي ته چې قبر تخته شوي کته په طلب د علم کې تا یو سی پاروي او بچی ته شهید شوي الله رب العالمین تا ته حساب ته پرشتي نه پری دي الله وی دا پرې دی ما ته بس زپو شاو د خپل بنده مې پوښ بچیا طالب العلم هغه کانه دی چې د چا په نظر کې راغی هغه به د سرو سره تلی او بچیا د گازرو دکاندار غریب دومره علم داغي د 2 روپو سره کارو هغه ته د کانی څه پتا وا بچیا دا هیرا وا دا قیمتي ملغلره وا
دا قیمتي کانو زرګر چې تول والو پویدلو اغینا ذره نه خطا کیږي نو استاد کانی قیمت اوتللو بهم درته ویل چې دا ما سره سدي دا د استاد کانی قیمت نه ده خو به هر حال دا والا معزز خپل بچونه د سرو زرو کانی جوړ کړي هیرت جوړ کړي دا بچي قیمتي کا د بچی په تاړ دویم حق داده د نوم نه بعد چې دی له سنت کې په خپل ټیم باندې حقیقت ور باندې کې دای پتا باندې حق دی چې ته صاحب مالی پتا باندې لازم ده چې دا عمل وکي که صاحب د نصاب نه نو به مستحب ده کلم درته ټیم ملاو شو حقیقت ور باندې وکا زما شیخ صاحب رحمت الله علیه ما د ځان حقیقت 2 کال بعد کړي وا شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده وای ما ترا مسله معلومه شو چې امام ابو حنیفه وای دا مستحب عمل دی هر وخت کولای شي نو ما 2 کال بعد بیا د خپل ځان عقیقه وکړه محترم حقیقین بعد ستا بچی ته بتړم به دا ادب ورکه چې سفاره بلاس کې ورکه علم سره به آشنا کې علما سره طلبا سره یو طالب باندې الله او یا کسان چې لا علم مقام ته نه رسیدل الله ور باندې بخي او یا کسان د خاندان د طالب العلم د کور نه روان دي جمعه ترازی او یا کسانو ته الله بخنه نصیب کړي محترم بچو باندې دا در باندې بل حق دی تب ور باندې علم کې عمر رضی الله تعالی عنہ دا واقعه مشهوره هغه ته کسر هغه ول ز بچی په سر باندې والم هغه بچی راو غوښته ورته وی دادی ولی وهله هغه ورته یا امیر المؤمنین دا خو درته ویلو وی سرنګ درته ویلو وی دراته چې زغټ شوما چوکې راکړه مال را تراکو چې د مال کله جنگ کولو نو چې کم مال په بل مال باندې ظلم کولو نو هغه ظالم ته نه وخا زه شکر واچو هغه ظالم مال ته نه اخوا کم ا مظلوم پاتې شي کور د چرالم مور به مظلوم وا دا ظالم دان ور سره زما مور وهله مال دا هو ما معاملې ده نو ما ډنګ را واچو پلار می نقلارې دو په سر اولګېدلو خو زما مور اله پرې خدله عمر رضی الله عنه ته فرمایل ډېر ښه فیصله دې کړې کومه فیصله چې تا کړې اوم دغه فیصله داسې پلار سره پکار ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ موږ له تعلیم راکو چې بچی ته به علم خې قرآن او سنت په ورته خې دا در باندې د بچی حق دی عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینه ماشومان راجم کړل عمر رضی الله تعالی عنہ ټول ماشومان رال عمر رضی الله تعالی عنہ مشران صحابه تو دنن مرازی مسجد نبوی کو عمر فاروق ورته ودرېدلو ورته وی خلقا اے د جناب محمد رسول الله د امت بزغلیا تاسو بزغلی تاغه بوټه چې تانه ورسته می و جوړیږي دریخ تپوس در نکوم پلارانم نشتا چا سره چې پلار او مور زته کې را اوچت شي څوک نه را اوچت دي او ماشوم را اوچت شي و یا امیر المؤمنین ما سره زما مور او پلار زته کړه دي ورته وې څه زته در سره کړه وې ما ته مور او پلار نوم حرب اخودل دي حرب عربی کی جنگ ته وې مصیبت ته وې تکالیف هغه میدان ته وې نو چې زما مرګرو تراوزم ما ته یو مرګرم ګوري وې دالره کې حرب راغې جګړه رااله خواشي نو ما سره پلار او مور دا زته کړه وی اولی که دی الک نامه اولی که یو خدا شو پلار دی سنامه دا پلان که وی خط دی خواشاله که بل کس ادره گئی بل معشوم دی ادری کی چابانی یو کس راغی غلی دا امیر المؤمنین خواته ادره دلو وی جی زمان میں درخواست ہے وی سا وی زمان مال دیر زید تے او ما تا طول مال پلار اوالا کرے ز صحبت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلفاؤن محروم ایما یعنی معنا ستا د مجلس نه محروم ایما ما ته پته لګی نه چې تاسو مجلس کې سوای نو ما ته زما پلار ته وایا چې دا مال ور باندې کم کا بل غلام او ملګری ورته پیدا کړ چې دا مال ور سره بوزي خو پلار نه ډایرک داسې مو اړ تیز سره وای د دې درخواست جمع کړ دا چراغه الکه اوه چا باندې ظلم شوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عمر فاروق زی غلی راغی مخ باندې صدر را خور دے پلار ته ودرېدلو ورته یو سائل دے سوال کی دتانا ورته فرمایل ډېر خدا
ورته وی د چا پلار چې امیر المؤمنین وی او داغي په کور کې 2 ورځې والا 3 ورځې پورې نار تیریږي الله رب العالمین با د دې باچا په باره کې د بچونه الله څخه تپوس کوي امیر المؤمنین تن لاس چاپې رکړو ورته وی اے بچوړیا ته کدا تپوس کوي چې ستا پلار امیر المؤمنین دی پتا باندې 3 ورځې نار رااله اے بچوړي زابل ورځ را روانو ما ورځ یو کورنۍ ټوله په نار باندې تیر کړو اے بچوړي ستا خلاص لور ورځ پاتې دي تبلا سلور ورځ نورم انتظار کې چې کله اتم ورستا برابر شولا اے بچي به بدر د طعام انتظام کوما ستا د پلار په حکومت کې په یو کورنۍ باندې ورځ نار تیر شو عبدالله ابن عمر زر کې ناس د دې 2 کسانو پلاران راو غختل لومبه ورته وی تا دې بچی ته څنګه نامه یې خودلې بس هغه حیران شو و یره چې دا زما والد سیبو دا چې او شو فورن دا نامه ورته هغه خودلې و حرب عمر رضی الله عنه ته فرمایل دا نوم ورته بدل کا او وست اشتاق ول او الحمدلله وس مشتا ویلار شاه یو وخه علالکا خلق راجمکا او د دې نوم کې دا محمد نوم ورته کېدا محمد بس داغې نه بعد داغې نوم محمد شو اوخه حلال کړه دی وی په ځای 3 اوخه حلال کړه د ماشوم بچ بیا کلا وې زغټ شم شام ته یو ځل لاړم شام ته ما د خلکو نه تپوس کولو ستاد زوی سلام ده ستا سلام ده وې ما نه چاته پوس کو چې تاسو رولم دا سبق پاتې دي چې ستا سلام ده او ستا سلام ده وې قسم په خدای عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ مبدله کړی دا زبد ارچا خراب نامه بدلو ما معزز صحابه او تعلیم نو ته بچی ته نامه خسته کې دي اول پلار راو غختو وې کته په در رحم نه کې پتا باندې به الله رحم نه کې بد باندې کار سپکا نو په پلار باندې دا حق دی چې بچی ته د تعلیم د زده کړې موقع په لاس باندې ورکی دا موږ له دې صحابي تعلیم حاصل شو بل خبره دا ده چې دې به بچی ته خزه کې رشتہ کوي خراب ځای کې به رشتہ نه کوي کدا بچي خراب ځای ته زور کوي الته ورته رشتہ نه کوي دا به ته ځای کې ورته رشتہ کوي چې هغه دیندار وي مال پسې باندې دولت پسې باندې منصب پسې باندې نسب پسې دلار شي نسب بهتر دی علم بهتر دی حسن او مال دا دواړه عارضی شیان دي ډېر خسته زنانوي الله په بیماری راولي هغه ټول حسن بدل شي او ډېر بدرنګ زنانوي تقوا پکې الله راولي ان اکرمکم عند الله اتقاکم هغه خسته دی چې الله ورته خسته او مکرم وي نو محترمو بچي دویم حق داده چې دا غي ته بنوم خسته کې دي دریم حق داده تعلیم ور باندې کې سلورم حق داده چې خزه کې ورته رشتہ کې او پنځم حق داده چې بچی ته د تعلیم د مجلس موقع ورکې چې هغه تاسو را مجلس کې کینه او ستا خبرې زده کی او پنځم حق امام غزالی صاحب لیکلی چې د بچی د وړاندې په پلار د ګناه شی نه ګوري هغه وخت سو ډول او سرناب وا وینځ بیا ګډولې هغه به سندره ویلې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ثابت یو کله ورځ محاصره کړو هغه کلی وته خبر راغی چې اے عمر بن عبدالعزیز دلته وینځي ګډولې شي باغی باندې خلق الکان او د دنیا خلق ناسوي باغی باندې خوندونه حاصلې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فوج واغستو اکلی نه ګیره واچولا کله چې کله محاصره کو نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دې کلی ټول مشران را وباسي سپینګيري مولایان د دې مشران هغه ټول اونیول عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هر یو ځان ته کوټه کې بند کو او درې ورځې ورته با مشقت قید ورکو تکلیف ور باندې راوستو هغه جړل چې یا عمر بن عبدالعزیز مونږ خدا ګنا نه کړي مونږ ته ولې سزا راکې وې فرمایل چې کتا سي دې بچو ته په خپل مجلسونو کې خسته خبرې خودلې وې د دې بتا سناغه سبق اغستلې وې تاسو دوی د وړاندې ګناهونه کړي دا تاسو د پاره سزا شو ځوانان را وغختل هغه نه مطالبه وکړه تاسو دا وینځي ولې ګډولې هغه ولې حضرت دا خو زمون پلارانو ګډولې مونږ هم دغه شي چې دغه بخوندي هغه فرمایل د ځوانانو ته ټوله وظیفه ملاو شو او سپینګیرو ته درې میاشتې با مشقت قید ورکو محترمو دریم وم حق داده د بچی چې دې به خراب مجلس کې ځان سره نه کینې ته شراب کې ته چرس کې ته سرګټس کې ته نسوار اچي
ته بلا بلا کې بچې ځان سره خوا کې مه پرېږده. ولې دا بچې بستانه خوند والي که په دې ګناه راغی ته ورسره شریکي. دا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه قول دی او هغه وی دا قول زما د نیکه عمر فاروق رضی الله عنه قول دی او هغه فرمایل چې عمر فاروق ول دا ماته جناب رسول الله او فرمایل چې دا د جبرائیل علیه السلام وینا ده. محترمو خپل بچو ته خو مجلسونو کې ځای ورکړي، د ذکر حلقې جوړ کړي، محافل جوړ کړي. دیو جن ما تاسو ته ویل دا مونږ چې نن تنقید کوو په علماو باندې په نیکانو خلق باندې دا څه وجه ده؟ زمونږ مجلس خراب دی. تاسو لم دا درخواست کوم نیکانو اولیاء مبارک استخاره وکړي، علماو نه بیعت وکړي، خسته خسته پیران ځان ته وګورئ چې د سنت او د قران مطابق اعمال کوي، هغوی سره کینئ، لاس کې بیعت وکړي. زه قسم درته خورم ما سره هیڅ نشته، خو چې دا څه دي دا الحمدلله د شیخنا و استاذنا مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده داغه د بچو د ادب برکت ته داغه بچو سره ډیره مینه کوم. او دیمه خبره ده د خپل پیر سباق باباجی صاحب رحمه الله دا غوی د خانقاه ماته ډیر لوی سال الله را کړی. دا یو خوب درته بیانوم دې زبان دی. دا مدرسه نه دا وړو کې جمعاتو کچه جمعاتو چې زور تراتلم الته هیڅ نو او الحمدلله ما وش په مسلسل خوب لیدلو دی لختی باندې ما خپل مرشد پاک عبدالسلام باباجی صاحب نور الله مرقده مولانا میاں عزر گل صاحب رحمت الله علیه د دیوبند لوی شخصیت، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند لوی شخصیت، مولانا مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه چې په مفتی اعظم د پاکستان به ورته ویلو، مولانا محمد ایوب جان بنوري صاحب نور الله مرقده د دارالعلوم سرحد لوی مشر او محدث، او مولانا شیخ محمد زکریا رحمه الله دا ټول علما الحمدلله په دې لختی باندې اخوا دی خوا مالی دلی اخوا دی خوا او په دې مین د ابو کې زو لاړم د دوی د لاس اوبر اتللی او ما بس کلی. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه سره مفتی فرید صاحب خوا کې ناستو به مې دا خوب هغوی ته بیان کوم. مفتی فرید صاحب ته ما ته مفتی فرید صاحب په خوب کې ویل هغوی وفات دي. وایي څه کوې بچیا؟ ما چې الله رب العالمین زما دا مدرسه قبول کی د دې علماو د دې لاسونو اوبزه کس کم نو محترمو هغه څوک چې وایي چې دا دیوبندی نه دی نو هغه د خپله خبره جب کې واچوي. زه دیوبندی یم الحمدلله، خو بې ادبه بې دیوبندی نه یم چې ځان له دیوبندی ویم او په ټولو پیرانو باندې ردونه کوم. تبلیغي یم خو داسې تبلیغي نه یم چې د نورو خلقو باندې رد کوم. عالم یم خو داسې کمزور عالم یم د هر عالم قدر او عزت کوم. محترمو زه د هر ادنا او د اعلا او د اوسط عالم د خپو خورم. محترمو زما استاد دیوبندی، زما پیر صاحب دیوبندی، زما د قرآن قاری صاحب دیوبندی، الحمدلله زه دیوبندیم. او چې څوک دا خبرې کوي پټکې سنت د جناب رسول الله نو که په پټکي باندې ماله څوک بدعتي وایي هغه څوک چې پټکې نه په سره هغه بدعتي دی. زه نه ویم، نبی علیه الصلاة والسلام وایي. زه د خپل علماو په نقشه باندې روانم. تاسو لم دا درخواست کوم دا مدرسه دا به جوړول غواړي الحمدلله دینه به الله لویه چینه وګرځي. دنیا ته به د دې مدرسې نه د دین هر شعبه کې کار کیږي انشاءالله. د دې مدرسې عالم به هغه د زمانې د وخت لوی مبلغ وي، لوی تبلیغي به وي، لوی پیر به وي.